बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क़दरमन को तासु गोरे हमदम टीवी और ज़य मस्तासु को शुक्रिया कल जो सड़े फेसबुक की किस्म वीडियोगानी मखिल राजी मादा यो वीडियो नन सारू कता और लमिडे जात खफशो मैं यार कम से कम बदे माने ज़य खबर नहीं मौका मत उसका दा वीडियो ज़्यादा दाव करने भी दा खबर हाल खबर पे पकार दा जगह चे कड़े रज़ड़शी और जिकल सड़े पाउल जलू गुरी ना राई वर कौल पिलासी मीवी गोरे په دې ویډیو کې دا ویډیو زه تاسو سره شیر کوم دا ویډیو تاسو اول وګورئ بیا تاسو سره په 2-3 سره خبرې کوم ویم په دې ټیز او 10 ماتيږي و په ټیز او 10 ماتيږي او چې پوسکای واچي په پوسکای ماتيږي نه کو تیز واچي کو په مزه هم ماتيږي نو په دواړو ماتيږي کو معمولی او کو تیز आवाज په دواړو ماتيږي دا چې څنګه ټیک ټاکرز دي دا ټیک ټاک ویډیوګان جوړي دا ټیک ټاک دا ما خل ټیک ټاک ویډیو دا اوس زموږ معاشره د ټیک ټاک ورانه څومره کړه دا خو جدا موضوع لګ په دې شروع کوم پرې دا ډېر باس کی خو بهر په دې ویډیو باندې باس کوم ګوره بدی کې دی لکانو سو غلطیانې کړې دي هغه باندې بس په دې مختصر خبرې کوم 4-5 منټ ویډیو ډېر ودنه کوم عالم ګوره د یو نه مولا جوړ کړی دی نقلی مولا عالم ته جوړ کړی دی بل ته تپوس کوي د مسالې کوم عالم چې هغه په 10 کال کې په 12 کال کې او 8 کال کې هغه سخت وی چې د استاد خدمتونو کې د مدرسې خدمتونو کې هغه په جمی کې په یخو بسترو کې سمبلی هغه مطلب دا دی چې یاره روټۍ په نیمه خېټه وخوري خو بهرحال هغه مدرسه کې ژوند تیر کړي او علم حاصل کړي او هغې نه بعد هغه ته بیا خلک عالم وایي ولي صاحب ورته وایي ځکه چې هغه ډېره لویه خواري کړي سختې وړي او هغه عالم چې کوم 8-10 کاله کې تیارېږي هغه دې د نر زامنو په چند سیکنډ کې تیار کړی دی په چند سیکنډونو کې مولوي صاحب جوړ کو ټوکې ورته کېښودو غړ تسبیح ورله لاس کې ورکړې ټوپۍ ورته په سر کړه دی مولوي صاحب شو کیمره یې ورته ولګول د ده نه به اوس تپوسونه کوي او دا کوم چې تپوس کوي اصل کې زموږ اوس موږ څومره سپک شو موږ یار موږ څومره وغورځېدو چې موږ د خپل دین دومره کمزوری ښکارېږي موږ د خپل دین دومره سپک ښکارېږي کوم دین هغې دپاره چې کومې قربانیانې ورکړې شوي دي وینې تویې شوي دي زموږ د اسلام دپاره زموږ د دین دپاره هغه ما ته مفتو کې را رسولی شوی دی او نن ما ته د خپل ټیک ټاک دپاره چې زما ستا ویډیو خلک وګوري ما ته صرف انټرټینمنټ د خلکو د خندولو دپاره ما ته دا اقدام کو په دې ویډیو کې اخر داسې کوم سبق دی چې هغې نه به خلک مطلب مستفید شي علاوه د خندا نه او حیران زموږ ذهنونه دومره ګنده شوي دي که نه دومره ګنده شوي دي موږ دومره اوده خلک یو دومره اوده ما ډېر عجیبه الفاظ دي خو نشم استعمالولی چې لکه د مذهب خندا وشوه او 10 پورې خندا وشوه مولا پورې خندا وشوه زموږ پاک دین پورې خندا وشوه موږ هغه ویډیو راوالو هغه شیر کوو مخې ته ډېر زبردست کمنټسونه پرې کوو لایک ولا ورکوو ډېر زبردست ویری ګوډ شاباش ډېر زبردست ویډیو دغسې نورې ویډیوګانې جوړوئ ډېر ښه کمنټس پرې خلک کوي او خلک ورله درز ورکوي شیر کوي خدای دې تا د هدایت وکړي دا ویډیو د شیر کولو دا کومه چې ته شیر کوې یار کومه چې ته لایک ورکوې د زړه نه لایک ورکوې دا زما خوښه دا د خوښولو ویډیو ده دا کار د غیرت کار کړی دا کار د ښه کار کړی دین پورې خندا کړې ته ولې ویډیو خوښوې ته ولې ویډیو شیر کوې یار زه په خپله چې زما کومې ویډیو غلط دي مې خوښوئ مې شیر کوئ مې لایک کوئ مې پرې ښه کمنټس کوئ ټیک نه ده او هغې ویډیو ته ګورئ ما دغسې د نورو خلکو سره کوئ که نه یار ولې دا خلک پروموټ کوئ فضول چې هغه دا قسمه ویډیوګانې جوړوي زموږ معاشره کې نور شیزونه لږ پاتې دي نور ټاپک یې لږ دي چې تاسو پر راځه په دین باندې په اودس باندې ویډیو جوړوه ښه ویډیو جوړه که اودس طریقه خلکو ته وښایه چې یار اودس په داسې کوئ په اودس کې تاسو سنت دي دا پکې فرض دي داسې ویډیو جوړه کړه که نه کریټ کړه ویډیو خپل ویډیو کریټ کړه چې خلک دې څه فایده والي نو ته دا قسمه ویډیوګانې جوړوئ تاسو خدای په خیر کوه دا چې کوم صوفي ورته ولاړ دی دا غټې غټې تسبیح لاس کې نیولي دي او دا ریمال یې په سر اچولی دی زه دې چیلنج ورکوم دی دې ما سره کینې تر زه تپوسونه کوم چې ته څه شي عالم تا ته ګوره مولاتوب ته ګوره بڼه ځان دې شرمولی دی ګیله دین والله خلکو ته داسې ویډیوګانې جوړوئ اودس پورې خندا کوئ دین پورې خندا کوئ خدای قسم یاد موږ کوو څه روزانه رنګ برنګ ویډیوګانې فیسبوک راځي خلکو هغه لبې وکړي که نه هغه لبې ځان د پروموټ کولو دپاره ځان مخکې کولو دپاره خلک کومې لبې نه کوي یار ښه ویډیوګانې ختمې شوې اصلاح والے ویډیوګانې ختمې شوې چې اوس ته دې ویډیوګانو ته لاس واچوه او چې کله بیا خلک مونږ په دې ویډیو خلک خبره کوو ما تاسو ویلي مې ښه کار چې یو سړی کوي هغې ته به ښه وایو ځکه تا را خدای ذهن راکړلی عقل دماغ یې راکړلی زړه یې راکړلی چې کله یو سړی ښه کار کوي ښه ورته وایه بېشکه ورته ښه وایه خو چې کله غلط کوي هغې ته بیا ښه مه وایه
تا د یو سړي پیج یا چینل سبسکرایب کړلی تا په دې وجه سبسکرایب کړی چې یا دا سړی ښه ویډیوګانې جوړوي ته د یو سړي پیج لایک کړی ته په دې وجه لایک کړی چې دا سړی ویډیوګانې ښه جوړوي دا سړی ښه پوسټونه ورکوي زما د اصلاح کېږي دا سړی تکړه دی قابل دی ما له څه فایده راکوي زه د چینل او پیج فالو کوم چې تر کومه هغه غلط ویډیوګانې شروع کړې پیج والا واپس انلایک کړه چینل والا واپس انسبسکرایب کړه بیا خو ته فایده نشته تا چې کوم مقصد د پار کړی هغه مقصد خو هغه نه کوي که نه خدای ته وګورئ دا چا کار کړلی دا خو غلط کړلی خو د خدای هدایت ورته نصیب کړو که هدایت نصیب کړي خدای دې تباه او برباد کړي ټیک نه دا پکار دی ټول قوم نه معافي وغواړي الله نه معافي او ټول قوم نه معافي وغواړي خو تاسو ته هم دا زما یو میسیج دی چې کله داسې غلطه ویډیو وینئ که نه قطعا هغې له لایک مور کوئ که نه وکړئ خپل معاشرې د خپل چم ګاونډ د مولي صاحب نه تپوس دی ګناه کې ورته تاسو شریک یئ تاسو چې دا خلکو ته شیر کوئ دا خلکو ته رسي دی ګناه کې ورته تاسو شریک یئ کوم سړی چې غلطه ویډیو جوړوي هغه قطعا لایک او شیر او کمنټس مه کوئ په هغه باندې هغه دغه شان پرېږدئ چې هغه بس آفلاین پاتې کېږي ځان وساتئ د دې ګناه نه یار